دا زمون کتاب دی. څه شی دی؟ هر یو کس ته پکار دی چې دا کتاب وګوري. ما خو خپل نظریه دا ده کنه چې انسان هغه وایي چې زه مسلمان یم. څه شی یم؟ که طالب وي او که نه وي هغه د عقاید علماء اهل سنت والجماعت دا دی وګوري، المهند المفند دا دی وګوري، د سر نه واخله تر اخره پورې دا دی وګوري، په دې ځان پوهه کړي. په دې کې هغه دا کتاب لیکلی دی علامه خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله. تمام اکابرینو په دې باندې دستخط موجود دی. په دې کې دا مسله موجود دی چې زیارت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کول دا ښه کار دی، دا ثواب باعث ګرځي. رسول الله روزې ته تلل اجر ملاویږي، برکت ذریعہ ده. الته چې لاړ شي رسول الله په وسیله او په استشفاء باندې الته دعا کولی شي چې ستا ټول مشران دا وایي. بل طرف ته ابن تیمیه هغه وایي دا شرک دی. چې کله زه درته وایم چې ته ځان ته وایي دیوبندي او دې کتاب کې لیکلی شوی دی چې بای زیارت د رسول الله جایز دی. څه شي؟ زیارت د روزې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز دی. ابن تیمیه ورته شرک وایي. نو چې کله هغه شرک وایي ستا مشران ورته مستحب وایي، ها چې کله هغه شرک فتوا لګي نو دغه شرک په دغه فتوا باندې صدا ټول مشران څه شي شولا؟ مشرکان شول کنه. نو داسې یو انسان صفت کول چې هغه ستا په دغه مشرانو مشرک فتوا لګي